دویم دا دی چې سیفیان په مساجدو کې ګډیږي. دا ګډا خو لکه الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء دي کې دا دی لیکلي دي. دا علامه سیوطي صاحب لیکلي چې دا څوک چې په مساجدو کې ګډیږي دا کټر بدعتیان دي، مردود الشهادت دي، او انسانیت هم پکې نشته، مروت او انسانیت. چیڑا مچیڑا آج در تو ویل د سیفیان سیفیان مچیڑا لریشا از غیا سب گلان گلان مچیڑا مچیڑا. بعضی بیدینان بدی تا گڑا ہوئی، سب بدی تا رقص ہوئی، سب بدی تا ڈانس ہوئی، سب بدی تا ظلم ہوئی گئی. خدا اغا حالت دی کدا غرزیلانو تمنگوئی وجدی خورش من سرکینی دا حال دا مندا دا چغا دا جاموش نول دا تمنگ سلف دور کی خواهی دا مشهور اولیاء کرام دا دی دور کی درتا خواهی. ترمیزی روانا زرارہ ابن اوفی صحابی دے دا قرآن کریم دا یو آیت اوریدو سراغ باندې مانزه کې جذب راځي د خلین چغی خیزی او دا غد جماعت نا جنازه کو دی وفات کیږي مبارک. دا یا سری یو مسجد چغوالو را پریوتو او سدی دستد سپوڑے و انکار کے راشه ترمیزی شریف راوانا جدا در سپکیو کے. دا چی مشکات شریف کے دوز آیا دا حدیث موجود دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمانزت ودری دو من جو فیه عزیز کا عزیز المرجل وفي رواية الأخرى من جوفه لجوفه عزيز كعزيز الروحاء فمانزك بدا سيد الكائنات دسنی مبارک لدجارا یو شور راقتو ذات شور لگا تقوی چه اور باندې پرتی او خودسیگی یو دب آواز سروزی دجارا یو حب بدا رسول اللہ مبارک دسنین راقتو دا دا عشق کرد مولا دسنین کلرو نوتو دا دجارا آواز کی گوری دا بدا دی مشرق و دربار کی گوری دا بدوی پیران مبارکانو د سنی او د خلی مبارکین اوري د مولا سړي د ملکي سړي سترګو ته وخت نه راځي. او دیم روایت کې راځي دا چې درزار د سنی د جړا د محمد مصطفی د سنی نه بلوچتیدو لکه ژرند چې تاویږي دا کوم درزار چې شروع وي د سنی نه به داسې اواز د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې کې راوتل. دغې مولیانو د سنی نه تاسې د درزار اواز واورېدو دا لطایب چې خوځي دا ګرب چې کوي دا توجه چې کوي دغه اواز به د دې اولیاء د سنین اوري. عرض مې دا کول دا چې د ابراهیم علیه السلام بارکه راځي ان ابراهیم لأواه حلیم. اواه سر لږ ترجمې لري، تفسیر مظهري سر لسوانه ترجمې ذکر کړي دي. یو ترجمه ورکې دا ذکر کوي کان کثیر التأوه ابراهیم علیه السلام دیر کون کے اس کو بوئی چې دا جماعت کې کوي وی دي کې سړیتوب نشته، سړیتوب تا کې نشته. جماعت کې د خدای د عبادت په ټیم کې کول قرآن کریم دی د الله کلام دی دا په ابراهیم علیه السلام کول. امام غزالی سے وایي وکان ابراهیم خلیل الرحمن اذا قام الى الصلاه يسمع وجيب قلبه في ميلين. ابراهيم عليه السلام بچ مانزه ته ودرېدو داغه د زړه درد دا چغې دا دا چغې دا به خلکو 2 میله لرې اورېدلې او څه وایي چې دا چغې څوک وایي کې سړیتوب نشته، ګواهي قبوله نه ده او دا پلانیان دي فاسقه دا چغې انبیا علیهم السلام وایي دي. اخي احیاء الدین راوالا دا امام غزالی حجت الاسلام ابو حامد غزالی اوی چې کله با داود علیہ السلام د زبور تلاوت تکیناست په لختو کې سمندرونو کې ولو کې دا روانې اوبه دا به د داود علیہ السلام د زبور تلاوت تشقاق شي او بدرېدي. مارغان براغو هغې به د داود علیہ السلام دی د زبور تلاوت ته غوږ نیولی د ځنګل نه به زمریان راغه هغې به د داود علیه السلام د زبور تلاوت ته غوږ نیولی و. ډېر کرته به داسې وه چې د ده مبارک د زبور د تلاوت سره د ده د مجلس نه به 200 300 400 جنازې موچتې شي. داسې شی نه دی چې ګینې دا یوازې د صوفیانو یا یوازې د پیرانو مبارکانو شروع کړي او یا مریدانو ته پیسې ورکوي چې په ځان جذب راوله. علی کرم الله وجهه فرمائی جذبت من جذبات الحق توازی عمل الثقلین. دا یو جذبه چې په دې مطلوب راشي
د خدای تعالی د یوې را پرېوځي د خولې نه چغې وخېږي وی دا د تمام انسانانو د پیریانو نفلي عبادت یو طرف ته او وی دا یو جذبه د مجذوب دا بل طرف ته وی دا د هغې برابره ده حدیث پاک کې راځي اذا اشعر جلد العبد من خشية الله تناثرت عنه ذنوبه كما تناثرت ورقة الشجر الورقة من الشجر او كما قال مفهوم د حدیث دا دی چې کله د یو بنده سرمن د رب کریم د یری ورپېږي سرمن د اډوکې د خوځېدو نه بغیر نشي رپېدی ذکر د حال مراد چې محل که څوک د ذکر د سرمنې د اندامونه مراد نه دي وی سرمن د سر نه واله د خپې د غټې ګوتې پورې په تمام بدن باندې خدای تعالی چړو کړې ده ته خو لږ د سرمن وخوځو څنګه خوځې دا خو مجاز مرسل دی کله چې یو بنده د رب کریم د یارې وخوځېږي رکدا پې راشي اکشعرار پې راشي نبي علیه السلام فرمایي دا ګناهونه چې داسې تلیږي لکه خزان کې چې هوا راشي او د ونې نه څنګه دا پاڼې او دا پټې تلیږي جوړېږي علي صاحب وایي وی د نبي علیه السلام صحابو به د سهار لمانځه نه پس وی داسې ذکر کولو وی څنګه چې هوا راشي او د چینار او د سفیدې او د لاچي دا سر کله ښي طرف ته کوږي او کله ګل طرف ته کوږي وی صحابه کرام به د خدای پاک د ذکر سره داسې او داسې خوځېدل نه دغه مولیان نه یادوي چې د خدای ذکر سره وخوځېدي وی ګوره ګډېږي وی ګوره جومات کې منډې وایي ګوره جومات کې ګډاګانې کوي هلکه بېدینه مونږ نه دا د خدای مینه کې خوځېدل دي دې سره ګناهونه تلېږي ځکه مخکې مسجد لاړ شم دې خو وایي شیطان ورکېدل نه شو وي ځکه را پرېوتو ځکه وي د خولې نه چغې خېږي سورې اعراف د رب کریم کلام نهمه سپاره راواله چې موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړې خدای ذوالجلال ته وایي اریني انظر الیک لږ راته ځان وښایه درته کتل غواړم تا وینم جواب ورته راغی لن تراني ما نشي کتی هرګز ته ما نشي لیدی ولکن انظر الى الجبل دې غر ته وګوره د صفات فعلیونه د ستنې د سوري مقدار کې تجلي ورته کوم تجلي عبارت دی د ظهور د شي نه په مرتبه ثانیه ثالثه کې لکه نور ته شیشه ونیسي نور راځي شیشه کې خپل هغه جلک ښکاره کړي دې شیشې ته بله شیشه ونیسي هغه درېیمه شیشه دیوال ته دې نیولي دې ته د انور تجلا وایي رب کریم ورته وایي غر ته د صفاتو فعلیو نه تجلي کو فإن استقر مکانه فسوف تراني که دا غر په خپل ټینګ پاتې شو ډېر زر دی چې ما به ته وګورې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې رب کریم غر ته تجلی وکړه غر میده میده و ذره ذره و ریزه ریزه شو او د موسی علیه السلام د خولې نه چغې ختې و نسکور را پرېوت زیارت په ورځ دی بېهوشه شوی و جذب پرې راغلی و د جمعې په ورځ نه جذب تللی و اوس به څه وی چې نعوذ بالله من هذا لیک شیطان ورباندې مسلط شوی اوس به څه وی دا حال په انبیا علیهم السلام راغلی دا چې د بخاري په روایت کې غار حرا ته دا اول وحی په ده مبارک نازلېږي او فرشته ورته د زمرود شنه کپړه نیسي او هغې کې د سورې علق دا ډومبي 5 آیتونه لیکلي شوي ورته وایي قولله او دې ورته وایي ما انا بقارئین او بیا ځان سره نقطی توجه اتحادي ورته کوي دپاره د مناسبت د پیدا کېدو یو ځل زور ورکوي بیا ورکوي په درېیم ځل چې زور ورکوي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم شروع کېږي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم او چې کور ته راځي راواله احیا الدین راواله ترجف فؤاده د سینې دا غوښې داسې خوځېږي دا د مولا نه خوځېږي دا د پیرانو خوځېږي او بیبي ته وایي زملوني زملوني کمبل کې مې ونغاړه او فرشتې ته راته زور راکړو ودرېدم چې وفات نه شم هغه ورته وایي کلا ما یخزیک الله ابدا انك لتحمل الكلا وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق صاحب خدای تعالی کلم نه رسوا کوي یا رسول الله ته خو د کونډو مسکینانو سره د هغې بوجونه اوچتئ ته خو د خلکو سره مدد کې یا رسول الله ته خو د دې کسانو ځای د پنۍ تا به رب کریم نه ضایع کوي دغه منکرینو ته ویل چې دې وایي دا پیران ولې خوځئ
دا چې محمد مصطفی د غار حرا نه راغی او د سینې دا ولې خوځېدې دا ولې خوځېدې دا څه شی و ستا ولې نه خوځېږي ته خو زه د هغه وارث یم د هغه خوځېږي ستا نه خوځېږي دا ولې په تا باندې څه بلا شوې ده قرآن کریم کې رب کریم انسان نه ګیله کوي وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء کانو کې بعضې کانې داسې دي هغه اوچوي د هغې نه اوبه راوځي وإن منها لما يحدث من خشية الله بعضې کانې داسې دي خامخا رارغړي د الله د یرې که اوبه دې وځي او که د غر د څوکې نه رارغړي الله وایي زما د یرې رارغړي پیریانو ټیکه نه ده ورکړې الله وایي کاڼې زما د یرې هغه نه اوبه وځي او انسان ستا د سترګې نه یو قطره زما د یرې لا نه ده دا ولې کاڼې زما د یرې رارغړي خو څه زما د یرې ونه غرغړېدې دا ولې او چې بل انسان زما د یرې ورغړېږي ته ورپسې خاندې وې دا ګډاګانو لمسونه کوي شرم پکار دی افسوس پکار دی